منګه د دې نه مخکې د حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه تذکره کړې وه. دا قدیم اولیاءونه دی چا باندې چې الله تعالی مهربان شي او هغې له خپل معرفت ورکوي او خپل قرب له ورکوي نو بس وله ورکوي، ځکه دا د الله مهرباني ده او د دې کس چاته چې دا قرب ملاویږي، د الله معرفت ملاویږي، دا د هغې سعادتمندي ده. حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه هغه وایي چې ما ته د خدای دا قرب د الله معرفت میلاو شو، نو څنګه میلاو شو؟ د الله څومره چې محبوبان دي، اولیاء الله دي، نو د هغو په زندګۍ کې څه داسې یو واقعه وي چې هغه واقعه دغه الله د دوستانو د الله سره د دوستۍ، د الله سره د قرب او د الله د معرفت دپاره سبب ګرځي. حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما باندې د ابن السماک دا خپل وخت کې یو نیک سړی دی، وی د هغه نصیحت اثر و او د هغه نصیحت هم څه داسې نه و. زمونږ ذهن کې داسې راځي ګنې چې هغه چېرته منبر باندې ناست و، تقریر یې کاو او زه ورلم او زه ورته کېناستم، داسې نه و. بلکې حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه فرمائی چې حضرت ابن سماک رحمت الله تعالی علیه فرمایل او زه د کوفې نه لکه کوفې باندې تلمه، دا زما ګذرګاه وه، نو حضرت ابن السماک هلته د یو کس سره ولاړو او هغې ابن السماک خلکو ته نصیحت کاو. نو هغې د خپل نصیحت دوران کې، د خبرو په دوران کې هغې وویل چې کم کس د الله نه مخ وګرځئ، د الله نه مخ واړئ، د الله نه اعراض وکړي، نو الله هم د هغې طرف ته توجه کمه کړي. او کم کس چې الله طرف ته خپل زړه ستون کړي، خپل زړه الله طرف ته وګرځئ، الله طرف ته متوجه شي، نو الله تعالی هم خپل رحمت د هغه طرف ته متوجه کړي. او چې کله الله خپل رحمت هغه طرف ته متوجه کړي، نو د تمام مخلوق رخ او د تمام مخلوق توجه هغې طرف ته واړئ. نو دا خبرې ما د هغې واورېدې او د هغه دا خبرې زما په زړه کې کېناستې او ما خپل زړه کې کېنولې. حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د حضرت ابن السماک د دې خبرو اثر زما په زړه باندې وشو، نو ما پوره توجه الله طرف ته وکړه، خپل زړه مې الله طرف ته وګرځاو او ما ټول معاملات د دنیا پرېښودو او خپل مرشد حضرت علی ابن موسی رضا رحمت الله تعالی علیه د هغې خدمت نه سوا مې هر څه پرېښود او ما د خپلې زندګۍ غرض صرف او صرف د الله د رضا دپاره، الله ته رسیدو دپاره، د الله معرفت حاصلولو دپاره او ریاضت کولو دپاره د خپل مرشد حضرت علی ابن موسی رضا د هغې هغه صحبت خپل که.
نو د هغې د صحبت د وجې نه ما ته د الله قرب میلاو شو او دا کومه مرتبه چې حضرت معروف کرخي ته میلاو ده نو دا د حضرت ابن سماک رحمت الله تعالی علیه د نصیحت اثر دی او د حضرت علی ابن موسی رضا د هغې تربیت کې پاتې کېدل دي. چاله چې الله خپل معرفت ورکي، خپل قرب له ورکي، الله خپل محبوب جوړ کی، نو بیا د هغې څه نښې وي، څه نشانات وي، علامات وي. او ټولو کې لوی علامت او لوی نشانی دی چې د هغې د دنیا سره محبت کم شي، د دنیا د حصول رغبت د هغه زړه کې کم شي، د دنیا د حصول هغه جذبه هغه کې کم شي، دنیا کې بس پاتې کېږي او داسې پاتې کېږي لکه حدیث پاک کې راځي زموږ ستاسو محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کې داسې پاتې شه لکه ته راهګیرې مسافرې. یو مسافر چې لار باندې رواني او هغه خپل کلی ته خپل وطن ته رواني نو هغه په لاره کې ځان له محلات نه جوړوي. بس که چاته هغه ډېر زیات هم ستړی شوی او هغه آرام کوي نو هغه دومره قدر ټکانه ګوري چې هغه وخت پکې تیر کړي. دې دنیا ته چې څومره خلک راغلی دی، انسانان راغلی دي، موږ راغلی یو، نو دا دنیا زمونږ بنیادي د استوګنې ځای نه دی. او دا کم چې نوجوانان دي دی خو د نوجوانۍ په نشه کې مست وي، د دوی دا خیال دی ګنې زندګي ډېره اوږده ده او نه ختمېدونکې ده، خو داسې نه ده، دا ډېره کمه زندګي ده، ډېره معمولي زندګي ده. او دا کم ژوند چې دی نو دا ډېر ناقص ژوند دی. د دنیا چې کمې مزې دي نو دا هیڅ مزې نه دي، د دنیا چې کوم خوندونه دي دا هیڅ خوندونه نه دي. دنیا کې څومره چې طاقتور انسان دی دا د ټولو نه کمزور دی، خو د دې احساس الله دې وکړي چې د زندګۍ په داسې موړ کې وشي چې هغې باندې د توبې دروازه بند نه وي. ځکه د ذوالقدن او د نزع په وخت کې که بنده ډېر هم توبه وباسي نو د هغې توبه الله نه قبلوي. د توبې د قبلولو مواقع مخکې دي.